ملو شوی کات پس یو بل سره ملو شي ورته غاړه د په خیر واستلې مجه واستلې مشه نه د خدای نه یاره درکشته چې د خدای خبرې کېږي او ټول کړت مت کوي نه د پیغمبر نه حیا درکشته چې د پیغمبر خبرې کېږي او ټول کړت مت کوي کم از کم د خدای او رسول نه خو حیا وکړئ جنازې له چې راغلی په اطمینان کښېنه چې جنازې ته څومره تاسو دلته انتظار کوئ دومره خدای جر درکوي خو د خدای رضا ستاسو نیت کې نشته د خدای رضا که ستاسو نیت کې وي تاسو به غلې ناست وئ تاسو به په اړه کې د دې مقبرې نه یو عبرت وړی و ستاسو مقصد صرف غم خادي د دې ماله راغلی زه به تاله راځمه د خدای خاطر وکړئ د دې مقبرې نه او د دې مړو نه عبرت یوسئ دا خوشحال راله په دې مخ د ځمکه موجودو منزله روانو دا دې لاړ دقسې به تاسو هم د خاورو لاندې به شئ یا به څه کوئ مستی مه کوئ د خدای خاطر وکړئ خدای ته رجوع کړئ خدای ته توبه وباسئ دومره په قبرونو راتېرېږئ مړي په اوږو راوړئ عبرت هم حاصل نه کا بس هر یو سړی په منډه دی شاب او جنازه او زرل او منډه او ترل او دا دی هغه دي د خدای نه ویرېږئ د خدای بندګان یې د خدای قهرونه در باندې څونه نازل شو بیا هم د خدای نه یره ستاسو په اړه کې نشته هر یو کور کې د خدای قهر پروت دی داسې بیماران درته پراته دي چې په شفا او په دغه پسې شوکت خانم پسې ګرځوي او علاج یې نشته او په مقدمو پسې پراته او په دشمنو کې سر یې د خدای نه یره وکړئ چې مقبرې ته راشئ مړی چې په اوږه راوړی د خدای نه یره وکړئ چې نن دې ما په اوږه راوړو سبا به زم په پردو اوږو راځم د مقبرې نه عبرت والی د دې مړو نه عبرت والی مستي مه کوئ ګورئ که د خدای قهر راغی او خدای راونوی قسم په خدای که د یو ماشي مقابله تاسو وکړئ د یو ماشي مقابله نشئ کولی مقبرې ته چې راشئ په اطمینان کښېنئ خبرې زه راتلم مولوي صاحب لګیا و دلته یې تقریر کوو تاسو هلته تقله تقلو تقله 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 تقلت غلطه راغلې یې دونه هم یو بل سره مینه ده یو بل حجرو ته لاړ شئ یو بل له چای هم پخوئ کړئ او یو بل سره خبرې اترې مو کوئ مقبرې ته چې راشئ دلته اطمینان سره کښېنئ هر عالم کې لګي یو تقریر کوي هغه غوږ کښېنئ غوږ ورته کښېنئ هغه غریب لګیا و د قرآن شریف تلاوت یې راته کو او تاسو خبرې کوئ او قرآن شریف کې الله څه وایي وایي چې قرآن لوستل کېږي چپ شئ غوږ کښېنئ لعلکم ترحمون رحم به در باندې وشي مفتي شفیع صاحب لیکلي دي وایي چې څوک د قرآن تلاوت ته نه چپ کېږي وایي د خدای د رحم په دی به پرې د خدای غضب او قهر نازلېږي نو چې یو انسان ځان ته مسلمان وایي او د خدای د کتاب احترام نه کوي دا مسلمان د کوم ځای نه شو د خدای د کتاب احترام دا دی تقریر کوو د قرآن ایتونه مې مالته واورېدل او تاسو کلته 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 او زه بیان کوم هلته یو ته وایي چپ شه بلبل ته وایي شاته چپ شه بلبل ته وایي چپ شه لږ اطمینان ځان کې پیدا کړئ د خدای بندګان ځان وګڼئ د پیغمبر امتیان ځان وګڼئ د قبر نه عبرت والئ مرګ ومنئ د خدای نیکبختیانو نور څونه عذابونه در باندې راشي زلزلو ووالئ سیلابونو ووالئ بیمارو ووالئ پلاران او نیکونه یې درله راوپرځول په مقدمو یې اخته کړی لیکن د خدای نه یره مونږ کې پیدا نه شوه په خپلو اوږو مړی راوړو دا پرون غریب شهید شوی دی ته شهید وایي صاحب الحد شهید حضور پاک فرمایي چې کوم په اکسیډنټ کې مړ شو دا شهید دی شهید دا نیک سړی و یو جمعې مونځ یې ما پسې نه دی پرېښی هره جمعه به راته ښه سړی و نیک سړی و خدای وله شهادت ورکړ او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي درود شریف ووایه صلی الله علیه وسلم ارواحهم فی جوف الطیر الخضر دا به د شنو الوتکو او د شنو د الوتکو په منځ کې وي په جنت کې لها قنادیل معلقه تحت العرش او د الله د عرش لاندې به د دې جالي وي او تسرح من الجنة حيث شاءت چې کوم ځای خوښي په جنت کې چکرې به لګوي نو مونږ خو دنیا خوښه ده مونږ خو وایو چې دنیا کې د مونږ پلار جمدی وي مونږ هم جمدي وي د مونږ وروڼه هم جمدي وي لیکن د الله د انسان اخرت ته نظري د له خدای اخرت ښه که آخر وله خدای ښه که او د هغه نیکو اعمالو بدل خدای ورکه زوی حافظ دی حفظ یې په زوی کړی دی نو دا ګوره یو الله پاک د هغې بدل په دنیا کې انسان له ورکوي په آخرت کې هم خدای پاک انسان له ورکوي نو دا زما څو خبرې په ذهن کې واچوئ چې کله مقبرې ته رالی نیک دلته راځئ مړي د عبرت والی د عالم چې دلته هر څوک بیان کوي د هغه خبرې واورئ تقریر یې واورئ ته پلتو خبرو باندې څه زموږ څه خبرې وي یو د یو غیبت او بل د بل غیبت
او بیا سیاسي دور کې یو د یو لیډر ته سکانزل کوه او بل د بل لیډر ته کانزل کوه زموږ خو ایمانونه تباه کړی دی یو د یو لیډر نه بټیارې جوړوه او دې ګلاس کې سمسۍ ورکوه او سر ولا د خر کوه ولا بټیاران د خدای بندګان نه دي چې ته ذلیل په ذلت په نظر ورته ګوري څوک د یو لیډر نه سپی جوړوي څوک د بل د لیډر نه سپی جوړوي دا د خدای بنده رښتیا ووایه دا ښکلی شکل انسان له چا ورکړی دی نو ته د خدای دشمني کې خدای وایي ما وله د انسان شکل ورکو او ته دې سپی جوړی ته دې بیز جوړی د خدای هغه شکل ختمه لږ مهرباني وکړئ د لیډرانو د وجې نه د خدای دین مه پرېږدئ د لیډرانو د وجې ایمان مه پرېږدئ یو بل پسې دا په فیسبوکونو پراپیګنډې بس د چا به یو طرف ته اعلاني یو به خوښي لیډر د چا به بل خوښي ټول په یو پارټۍ کې نشي کېدی څوک به یو پارټۍ کې وي څوک به بله پارټۍ کې وي خو د لیډرانو د وجې نه یو بل سره دشمني مه کوئ خدای شته که هم پکار شي د دې لیډرانو د وجې یو بل سره غم خادي مه پرېږدئ د دې لیډرانو د وجې نه د یو بل لیډر پسې کنځلې او سپکې مه وایئ بس چې کوم دله کار کوي او کوم د خوښ دی بس تا به راته ووایم بس دا ستا لیډر دی یو کور کې به یو ورور یو پسې وي او بل به بل پسې وي لیکن موږ څه کوو نن په فیسبوک یو پسې د مور او د خور کنځلې دي بل پسې د مور او د خور کنځلې دي ظالمانو مزې روي وکړی او غرق تاسو شوی دا څه کوې په کوم طرف روان یې په ټیک د پارټي د هر چا خپله ده یا پکې چې کومه پارټي دې خوښوي خو د پارټۍ د وجې په خپل ګاونډ کې په خپله رشته کې دشمني یو بل سره مه جوړوه په جومات کې یو خمانه په ټیلیفون تپوس وکړي یاره جي ما سره ملګري دی یو پارټۍ کې بلکې مونږ یو بل سره سب کې مونځ کولی شو مې ولې وایي هغه په ترس ودرېږي مانه ماشاءالله په ترس ودرېږي د خدای نه یاره نشته زما رونو زما در باندې زړه خفه کېږي زما رونه یې زما د کلي یې مونږ دله دعاګانې کوو په دورو کې دله کوو په حرمینو کې دله کوو په عرفات کې دله کوو په مزدلفه کې دله کوو هر څوک چې یو دارې پاټی چې یې زړه مې در باندې خفه کېږي نو خدای ته وګورئ مخبرې نه عبرت والی ځان سره خوشرنګ لالا د مرګ نه عبرت والی ځان سره د ده نه عبرت والی چې په بچي یې دا دی حفظ کړی دی داسې تاسو مو کې او دا سیاسي اختلافات په خپل دی خو دا د جنګ د جګړې د بغض او د دشمنۍ ذریعه مه جوړوئ مینه یو بل سره وکړئ هره پاټۍ کې چې محبت یو بل سره وکړئ یو بل ته ورته غاړه وږدئ او د انسان شکل ډېر مقدس دی دا په فیسبوکونو مه روانوئ دعا ورته وکړئ الله د آخرت خوشحالي نصیب کړي الله د شهادت مرګ دی ولا ورکړه خدای د دې مرګ فائدې ولا په آخرت کې ولا الله د قبر تیارې پې رڼا کړي الله بچو له وارثانو له صبر ورکړي دا یو ناګهاني شلق پې راغی خدای صبر ولا ورکړي او خدای بچي ثواب قاري صاحب ګور حفظ یې پې کړی دی خدای پاک دې د هغې بدلې ولا اوس په قبر او په آخرت کې او دا دعا وکړئ چې خدای زمونږ د دې ملک حفاظت وکړي د نومي مسلمان خدای حفاظت وکړي او زمونږ په زړونو کې دا یو بل سره دا چې کوم اختلافات روان دي خدای چې وروسته به څه کېږي دا خدای د اختلافات ورورولۍ بدل کړي په مینو دې خدای بدل کړي اخر وخت کې د الله په خوله دا کلمه نصیب کړي صفونه برابر